ټول فقها او فقه کې چې تاسو عبارات وګورئ نو باغې کې تاسو درې قسمه عبارات ملاويږي. نمبر 1 دا چې الجاموس هي البقره، یو بدا عبارت درته ملاويږي په کتابونو کې. الجاموس میخین ساروی او میخین ساروی، هي البقره تو دا بعینه غوین ساروی ده، دا دوړه یک یو شی ده. نو کوم چې علما دي هغه د علم بلاغت نه خبر دي، د علم معنی د اسلوب سره آشنا دي. نو الجاموس مبتدا هم معرفه ده، البقره خبر هم معرفه ده، او هي ضمیر فصل راغلی دی. نو دا د حصر د پاره د معنا ده الجاموس میخین ساروی، هي البقره دا غوین ساروی دی، دا بل سنه دی. ما هو الحاصل د جملې دا ده. د علم معنی کتابونه د دغه علما وګوري او مطالعه دي وکړي نو دوی ته پته ولګي. ایک نیو دا عبارت ملاويږي د سلور وړو مذاهب په فقه کې. دیم دا سه عبارت تاسو ملاويږي په فقه حنفي کې، فقه مالکی کې، فقه شافعي کې، فقه حنبلي کې، او د ټول د سلور وړو فقها او فقه کې ودا عبارت ملاويږي تاسو ته. الجاموس بمنزله البقره، میخین ساروی او میخه دا په منزلی او پشان دا غوین ساروی دا پشان دا غوین دی. لکه څنګه چې غوین ساروی غوغه حلال ده، خړلی پي حلال دي، قربانی جائز ده. نو دقرنګي د میخین ساروی غوغه خړل پي استعمال ول اسکل خړل او د هغه باندې قربانی کول دا بالکل یو شی دی کې څه فرق نشته دی. دو عبارت شو. دریم عبارت بتا صدا ملاویږي چې الجاموس کالبقره، نو دا تشبیهی عبارت دی. بقره دا مشبه به ده، جاموس دا مشبه ده. او وجه د شبه څه شی ده؟ کاف حرف تشبیه دی. او وجه د شبه څه شی ده؟ اغا حل. نو معنا دا شو چې الجاموس میخین ساروی کل بقره بشان د غوین ساروی دی په حل کې او په حلال والی کې. څنګه چې غوین ساروی ذبح شي په ذبح شرعي سره داغي غوښه خوړل جایز دي. چې جمدی پېته اخلا لشه پیسکل او د پوی استعمال مسلمانانو ته جایز او روا ده، او د غوین ساروی قربانی جایز ده. نو دقرنګ د میخین ساروی غوښه خوړل جایز، پي استعمالول جایز، او قربانی ته درست او روا او جایز. دا د سلور وړو فقهاو په اقوالو کې دا راغلي دي. نو مذاهب اربعه بمع محدثین کرام د دین متین د دې ټولو دا مسلک دی او دا مذهب دی چې په میخین ساروی باندې قربانی درست ده، جایز ده، روا ده، بلا شک او ریب، بلا غبار، بلکې روا ده، صفا سترا، جایز ده، روا ده. په دې باندې قربانی کول دا درست ده. دا د فقهاو عبارات دي او د فقه ده.